د مور خدمت کې که جنت میلاو شي بې دروازې ننوتلی نشي جنت به ګوري بیا دورایه هلته په دیوال چرې اوړېدلی نشي پوه شه دیوال د دنیا نه دی ګورې په جنت دیوال ختلی نشي په جنت دیوال ختلی نشي کوي چې زه په دروازه ورشمه کوي چې زه په دروازه ورشمه نن درته لرې هر ساعت د ګورې که مور او پلار در نه خفا شي نښه دې دا د هلاکت د ګورې نښه دې دا د هلاکت د ګورې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم یو ځل بیا موږ ډېر ښکلی پروګرام را جوړ کړی دی او دې وخت کې موږ الوچ پورن کې موجود یو بیکګراونډ کې به تاسو دا سیندري نه یې ډېر ښکلې ښایسته اوبه بهیږي خو د دې سره سره پروګرام نن نورم خوندور دی ځکه چې ډېر محترم انعام علي شاه دوران صاحب یو ځل بیا موږ سره پروګرام کې ملمه دی او تیر پروګرام چې کوم موږ دې سره ریکارډ کړی و نو تاسو ډېر زیات په هغې باندې ښه ریسپانس را کړی و ډېر زیات تاسو خوښ کړی دی تاسو پرې ډېر ښه تاثرات پیش کړي دي نو په دې وجه باندې د دې هم خواهش و زموږ هم خواهش و چې یار یو پروګرام موږ بل وکړو ځکه چې کتونکي چې دي هغه اوس تږي دي نو چې هغې له موږ تنده ماته کړو ډېره مننه دوران صاحب یو ځل بیا موږ ته د قیمتي وخت راکولو شفیع الله همدم صاحب یو پیر بیا زه ستاسو ډېر شکریه ادا کوم تاسو یو پیر زه بیا خپل پروګرام ته راوختم او دومره مینه محبت موږ له راکړو ډېره مهرباني مننه جي خلکو هم ستاسو پروګرام چې دی دوران صاحب ډېر زیات خوښ کړی و ډېر زیات ورته په مینه کې و څه به وایې په دې هکله باندې چونکې ستاسو اولنی پروګرام و خلکو ډېر زیاته مینه را کړې ده نو همدم صاحب نن چې زه رالم زما اراده دا وه چې زه به د ټولو کتونکو د مینهوالو شکریه ادا کوم چې زما چې کوم تېروتی پروګرام هغه ډېر زیات خوښ کړی دی او لایک کړی هم دی او ډېر ښه پازیټیو کمنټس پازیټیو ریسپانس یې موږ ته راکړي دي او زه د ټولو کتونکو مینهوالو که هغه د هر ځای خلک چې کوم دی هغو ټولو ډېر زیات زه خوښ کړی یم او زما پروګرام یې ښه په دلچسپۍ سره اورېدلی دی او موږ ته یې ډاډ راکړی دی موږ تسلي موږ ته میلاو شوې ده نو زه د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډېره مننه د ټولو کتونکو د ټولو مینهوالو او سپیشلی شکریه ادا کوم زه د خپلو استادانو صاحبانو چې هغوی موږ ته ښه پازیټیو ریسپانس پازیټیو کمنټس او د هغې څخه زموږ حوصله نور هم سیوا شوه بلکل یا او نن چې زه مخامخ ناست یم دا زما د استادانو کمال دی نو الله تعالی یې زموږ استادان صاحبان ښاد او آباد ساتي او کوم چې وفات شوي الله تعالی دوی جنتونه ورکړي امین ټیک ته نن خو چونکې پیرنټس ډے دی یوم والدین په حوالې سره مختلف تقریبات وشو پروګرامونه وشو تاسو هم زما په خیال یو پروګرام نیم کې ملمه وایي موږ پکې من وایو څه که په دغې عقله باندې تاسو څه میسج یا څه پیغام ورکول غواړئ او زه یم که سپیشل تاسو په دغه عقله څه نظم یا څه شعرونه لیکلي نو هغه به ډېر خوند وکړي نو انشاءالله کتونکو ته به ډالۍ کوم صحیح ده او شعرونه به ته هم ډالۍ کوم داسې غزلې او ترانو کې به ته هم نظم ډالۍ کوم زبردست د هغې نه مخکې زه یو میسج ورکول غواړم ټولو کتونکو ته چې مور او پلار چونکې نن یوم والدین دی پیرنټس ډے دی نو د مور او پلار قدر د هغوی احترام د هغوی ریسپیکټ پکار دی ځکه چې په دنیا کې مور او پلار دا داسې میوه دی دا یو ځل میلاویږي او دوباره بیا نه میلاویږي او د مور مینه چې دا حقیقتي مینه ده دا خپل بچي سره وفا کوي او پلار چې په دنیا کې دا غواړي پلار چې زما بچی دی ښه په ښه جاب باندې وي او د هغه د ښه ریسپیکټ وي او د هغه د هر چا نه اوچت وي دا واحد د مور او د پلار سوچ خپل د بچي کامیابي غواړي د خپل د بچي کامیابي غواړي عمر د خپل بچي کامیابي غواړي د مور په حوالې سره به یو څو شعرونه مې لیکلي دي او به ډالۍ کوم کتونکو ته وایي که د سرو زرو دنیا شي زه پرې څه کړم همدم صاحب که د سرو زرو دنیا شي زه پرې څه کړم که جانان مې خوا په خوا شي زه پرې څه کړم که ټول ژوند زما نظار کړي خو زار نه دی که ټول ژوند زما نظار کړي خو زار نه دی چې بې موره ژوند زما شي زه پرې څه کړم واه ډېر ښه دی ډېر ښه دی او بل یو غزل دی وایي چې
مینه مې بې موره والله کمه ده مینه مې بې موره والله کمه ده بې موره دنیا او عقبا کمه ده دا ټیک ده زه انعام دوران په جانان څه کوم زه انعام دوران په جانان څه کوم بې موره د مینې دنیا کمه ده ډېر زبردست ډېر زبردست ډېر ښه دی ډېر ښه دی نو د مور مینه چې ده د پلار مینه دا حقیقتي مینه ده دا ټیک ده چې او بالکل موږ ټول له پکار چې موږ د خپل والدینو ریسپیکټ وکړو د هغوی عزت وکړو د هغوی قدر وکړو صحیح ترنم کې کتونکو ته څه ووایې ډېره مزه به وکړي دوران صاحب ترنم کې به ته یو نظم ډالۍ کړم حاجي ارشاد د مور د خپو لاندې جنت د رونو پلار دروازه د دې جنت د ګورې که مور او پلار درنه خفا شي نښه دې دا د هلاکت د ګورې نښه دې دا د هلاکت د ګورې د مور د خپو لاندې جنت د رونو پلار دروازه د دې جنت د ګورې که مور او پلار درنه خفا شي نښه دې دا د هلاکت د ګورې نښه دې دا د هلاکت د ګورې په یو حدیث کې دې راغلي داسې وایي د چا نه چې خپل پلار خفوي هغه بدبخته دې بیا پوه شي په دې د نه پاک پروردګار خفوي رضا خدای ایخي د پلار رضا کې د ډېرو خلقونه بار بار خفوي د ډېرو خلقونه بار بار خفوي بد پزان باندې ما لګوا بد پزان باندې ما لګوا خبر ډېره د عبرت د ګورې که مور او پلار درنه خفا شي نښه دې دا د هلاکت د ګورې نښه دې دا د هلاکت د ګورې دروازه بیا نه کولاویږي ګورې خفګان د پلار سره بندیږي ګورې کوي چې بند شي دروازه د جنت دغه بستا د لاس کېږي ګورې کوي چې لري دروازه شي ماتا دغه د پلار پر رضا کېږي ګورې دغه د پلار پر رضا کېږي ګورې محبوب فرمایي چې وستا خوښه ده محبوب فرمایي چې وستا خوښه ده مقنن تا ته د خدمت د ګورې که مور او پلار درنه خفا شي نښه دې دا د هلاکت د ګورې نښه دې دا د هلاکت د ګورې منم د مور بی حق ډېر دی کنه حیران یم پلار دې څنګه هیر دی کنه تا سره مور ډېر شوګیري کړې دي پلار دې هم دې سختو کشمیر دې کنه سخته ګرمۍ کې مزدوري کړې دي چې ته وړوکې وي وخت تېر دې کنه چې ته وړوکې وي وخت تېر دې کنه سخته ګرمۍ کې مزدوري کړې دي چې ته وړوکې وي وخت تېر دې کنه چې ته وړوکې وي وخت تېر دې کنه نه په سبا نه په بېګا پوهېده نه په سبا نه په بېګا پوهېده وینا دا ټوله حقیقت د ګورې که مور او پلار درنه خفا شي
نخد دا د هلاکت د ګورې نخد دا د هلاکت د ګورې د مور خدمت کې که جنت میلاو شي بې دروازې ننوتلی نشي جنت بګوري بیا دورایه هلته په دیوال چرې اوړېدلی نشي پوه شه دیوال د دنیا نه دی ګورې په جنت دیوال ختلی نشي په جنت دیوال ختلی نشي کوي چې زه په دروازه ورشمه کوي چې زه په دروازه ورشمه نن درته لرې هر ساعت د ګورې که مور او پلار در نه خفا شي نخ دې دا د هلاکت د ګورې نخ دې دا د هلاکت د ګورې د مور د خپو لاندې جنت دې رونو پلار دروازه د دې جنت د ګورې که مور او پلار در نه خفا شي نخ دې دا د هلاکت د ګورې نخ دې دا د هلاکت د ګورې ډېر زبردست سینه ملیشا صاحب په دې نظم دی بیخي حد کړی دی کنه د حالاتو د دې وخت مناسبت سره چې کومې کړۍ ذکر کړی کنه حقیقت دی چې پوه خلک چې څوک لږ ډېر عقل لري نو هغه به د دې نظم نه ډېر عبرت واخلي ډېر څه به زده کړي او ریسنټلی اوس پرون زما په خیال چې کومه واقعه شوې ده شاید چې تاسو به کتلي یا نه خو زموږ په دې کتونکو کې ډېر خلکو ته پته وي ما ته هغه رایاده شوه چې زموږ تربیت یا زموږ اخلاقیات یا زموږ معاشره دې حد ته ورسېده چې بچې پاسي او خپل پلار سرعام چې هغې ته خلک ولاړ دی تماشې کوي او هغه په چاقوانو باندې خپل پلار وژلی دی پرون زما نه زه ير دی فیسبوک کې وکتل چې هغې ته خلک ولاړ دی تماشې کوي او دغه بچې په چاقوانو خپل پلار وهي او اخر کې مړ شي دا د معاشري هغه سوچ هغه فکر او هغه عکاسي هغه دوران صاحب په خپل په دې کلام کې موږ ته وکړه چې ما تاسو ته تېر ځل هم ویلي چې یو تکړه سړی ګنټو باندې تقریر وکړي خو د دوران صاحب دغه یو نظم چې دی دا کافي دی چې څومره درد دی په دې کې څومره احساس دی په دې کې د پلار هغه سخت دی هغه ما ورته کېښودی الله دې وکړي چې موږ ټول د خپل مور او پلار فرمانبردار شو هغې تابعدار شو الله دې موږ ټولو ته چې دی نو د خپل مور او پلار د خدمت کولو توفیق راکړي او دغه موقع دی الله چې چا مور او پلار نشته دی نو هغوی ته ډېر ښه احساس کېږي او چا چې ژوندي دي نو برای کرم د دوران صاحب دغه کلام واورئ د زړه په غوږو یې واورئ هیډفون ورته ولګوئ واورئ او قدر وکړئ په دنیا باندې ډېره مننه جي ډېره شکریه شکرالله همدم صاحب ډېره مهرباني مننه تھینک یو خپل قربه شپ الله ته ورکړي اجازه او ګورئ همدم ټي وي د الله پاک خفا شي نخ دې دا د هلاکت د ګورې